دا سلورم صفت تے په هغو صفاتو کې چې کوم د اسم ذات نه بعد په سورة الفاتحه کې ذکر کیږي. علامه بیضاوی رحمه الله سلور مباحث ذکر کړي. یو دا بیان د سلورو قیرتونو په مالک یوم الدین کې. مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، ملک یوم الدین، ملک یوم الدین. دا وقراه عاصم نه ذکر سی و مالکم بالنسب علی المدح پوری. دویم باس مالک یوم الدین کې د اعراب په لحاظ سره یو څو نور احتمالات دا به و مالکم بالنسب علی المدح سره ذکر شي. دریم بحث یو اعتراض چې مالک یوم الدین دا خو اضافت لفظي دی، مفید د تعریف نه دی، نو څنګه صفت د معرفې واقع شو چې لفظ الله دی. د دې اعتراض جواب به ذکر کی اضافه اسم الفاعل الى الظرف اجراء له مجرى المفعول به على الاتساع. سلورم بحث اضافت د مالک یوم الدین ته ولې وکړه؟ الله خو د ټولو څیزونو مالک دی. تخصیص د مالکیت د یوم الدین پورې د دې څه فایده ده؟ او دا درې صفتونه، دا څلور صفتونه په دې ځای کې د الله ولې ذکر کړه؟ د څلور صفتونو په منځ کې مناسبت څه دی؟ دا به ذکر شي و تخصیص الیوم بالاضافت نه تر اخره پورې. پې پوه شوئ؟ اول بحث څلور قرتونه په مالک کې، په لفظ د مالک کې. اول قرت د مالک دی، قرأه عاصم والکسائی و یعقوب. عاصم، کسائی او یعقوب دقه شان لوست قرت کړی دی مالک. ويعزده قوله تعالی، او د هغوی د دې قرت تایید او تقویه کوي دا قول د الله تعالی یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. دا څنګه تایید او تقویه کوي چې مالک دی، ملک نه دی؟ دا تقویه داسې کوي چې تملکو د ملک نه دی، د ملک نه دی. ولی؟ ځکه تملکو دلته متعدی دی، مفعول ته چې شیئن دی. او که چرته تملکو د ملک نه وی، د ملک نه وی، د ملک نه، نو بیا به لازمی وی، نو بیا ورسره مفعول سره ذکر کېده. پې پوه شئ؟ نو ملک چې شي هغه د ملک نه لازمی دی، او مالک چې شي هغه د ملک نه دی، ملک. نو دلته ګورئ تملکو د ملک نه استعمال شوی، نو د ملک نه خو مالک راځي، ملک خو د ملک نه راځي. نو دینه معلومه شوه چې مالک دی، ملک نه دی. پې پوه شوئ؟ وقرأ الباقون ملک، دا دویم قرت دی. باقی قرآن ملک وی، ملک یوم الدین. علامه بیضاوی وی ملک د مالک نه مختار دی په درې وجو سره. وهو المختار، دا د ملک قرت غوره دی. اوله وجه لأنه قرت اهل الحرمین، ځکه دا د اهل حرمینو قرت دی. یو. دویمه وجه
ولقوله تعالی لمن الملک اليوم، الته ملک راغلی دی، ملک او ملک نه ملک دی. که مالک وی لمن الملک اليوم به ویل شوی، ځکه مالک د ملک نه دی. دا دوه وجې شوي. درېیمه وجه ولما فیه من التعظیم، ځکه په ملک کې تعظیم زیات دی د مالک نه. څنګه مالک هغې ته وایي چې په هغې اعیانو کې تصرف کوي چې د ده په ملکیت کې. ملک هغې ته وایي چې په تصرف کوي په امر او نهي په مامورینو کې، که هغه مامورین د ده په ملک کې داخل وي او که نه داخل. پې پوه نسلی. مالک هغې ته وایي چې تصرف په خپل مملوک کې کوي، او ملک حق بادشاہ ته وایي تصرف په خپل مملوک کې هم کوي چې غلامان او وینځي، او په غیر مملوک کې هم کوي چې آزاد خلک. نو تعظیم په ملک کې د مالک نه وای زیات. والمالک هو المتصرف فی الاعیان المملوکه، هغه ذات ته وایي چې هغه تصرف کوي په زواتو کې چې مملوک دي د کوي په شاء من الملک. دا مالک ماخوذ دی د ملک نه. والملک هو المتصرف بالامر والنهي ته وایي په مامورینو کې، هغه مامورین عام دي که د ده مملوکین وي او که نه. من الملک، ملک د ملک نه دی. پې پوه شوئ په دې ځای. دا دوه قرته شو. دریم قرت وقرئ ملک یوم الدین، ملک یوم الدین بالتخفیف، په تخفیف سره. سلورم قرت وملکا بلفظ الفعل، په لفظ د فعل سره. یوم الدین به بیا منصوبی په ظرفیت سره، بنا بر ظرفیت. وملکا یوم الدین، او مالک دی په ورځې د جزا. دا یو بحث شه. څلور قرتونه. ومالکن بالنسب علی المدح او الحال، مالک چې مجرور شي نو صفت بشي د لفظ الله، او هغه مجرور دی په لام جاره سره. او که مالکن په نسب سره شي علی المدح، بنا به په مدح شي. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم امدحو مالکن یوم الدین. ومالکن بالرفع، پر رفع هم ویلی شي منونن. مالکن یوم الدین، هو مالکن یوم الدین، نو خبر بشي د مبتدای محذوفی. منونن، منون هم ویلی شي مالکن، او مضافن هم ویلی شي مالکو یوم الدین، علی انه خبر مبتدای محذوفین، بنا په دې چې دا به خبر د مبتدای محذوفی شي. هو مالکن یوم الدین یا هو ملک یوم الدین. پې پوه شوئ. و ملک دا خو مالکو، ملک مضاف هم ویلی شي بې رفع په رفع سره. ملک یوم الدین نسب سره ویلی شي ملک یوم الدین. ملک یوم الدین نو دا به خبر د مبتدای محذوفه شي. هو ملک یوم الدین منصوب شي ملک یوم الدین، نو دا به فعل مدح دپاره مفعول به شي. امدحو ملک یوم الدین. و یوم الدین څه ته وایي؟ یوم الدین، یوم الدین کې درې اقوال ذکر کوي. یو دا چې دین نه مراد جزا ده. یوم الدین یوم الجزا. پې پوه شئ. ومنه د دینه چې دین په معنا د جزا سره ده، دا هم راغلی دي. کما تدینو تدانو، څه چې کې تدانو هغه شان جزا به درکول کېږي. نو تدانو په معنا د جزا سره راغلی کنه. و بیت الحماسه یا د حماسې په دې بیت کې راغلی دي. فلما صرح الشر فامسى وهو عريان ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا. فلما صرح الشر، شر ښکاره که
فامسا بیگای که وهو عریانو دے بربندو ولم یبقى سوى العدوان پاتې نشو په دکې د تجاوز نه پاتې نشو سوى العدوان ما سوا د دشمنانو نه ټول خلک دشمنان ددناهم کما دانو مونږ به جزا ورکو دوی ته کما دانو لکه څنګه چې دوی جزا ورکړې ده دلته دین په معنا د جزا سره راغلی که نه دا یوه معنا شوه دوه معنا یې وروسته کوي په بله صفحه کې اوله کرښه کې وقیل الدین والشریعه وقیل الدین والطاعه پې پوه شئ د دین دا لفظ قرآن کریم کې اووه شپېته کرته ذکر شوی دی او قرآن کې لسو معنیو سره راځي لس معناګانې دین په معنا د عقیدې سره هم راځي لا اکراه فی الدین څه معنا ده عقیده کې جبر نشته عقیده در چا خپله ده څوک مجبورولی نه شي ځکه امر باطني دی تا ته به وایي ښه دا مې عقیده ده خو زړه کې به یې مقه عقیده دین په معنا د توحید سره هم راځي مخلصین له الدین دین په معنا د جزا سره هم راځي لکه دلته دین په معنا د شریعت سره هم راځي دین په معنا د طاعت سره هم راځي پې پوه شئ ازا په اسم الفاعل للظرف اجرا له مجرى المفعول به على الاتساع دا دفع دی اعتراض ده خلاصه د اعتراض دا ده چې مالک صيغه د اسم فاعل دا مضاف شوی دا معمول ته چې یوم الدین دی او صيغه د صفت چې مضاف چې معمول ته دا اضافت لفظي وي او اضافت لفظي مفید د تخفیف وي د تعریف او د تخصیص نه وي اوس په پوه شئ نو چې تعریف او تخصیص په کرا نغی نو دا نکره شوه څه شوه او موصوف چې کوم دی لفظ الله دی هغه معرفه دی نو د معرفې توصیف په نکرې سره وشو دا ټیک نه ده سوال باندې پوښتې دی جواب کوي خلاصه د جوابدار چې دا اعتراض به اله وارد دی چې مالک مضاف شوی معمول ته چې مفعول دی معمول ته نه دی مضاف شوی بلکې ضرب ته مضاف شوی چې یوم الدین دا دای معمول نه دی نو اضافت لفظي نشو اوس پې پوه شئ ګورئ ازا په اسم الفاعل اضافت د اسم فاعل او که ضرب ته چې یوم الدین دی اجرا له مجرى المفعول به جاری که دا ضرب په ځای د مفعول به باندې علی الاتساع اتساع یې پکې وکړه اتساع دې ته وایي چې د ضرب نه مخکې فی ذکر نشي مالک فی یوم الدین ونه ویلې مالک کی یوم الدین ویلې مالک فی یوم الدین ونه ویلې پې پوښ لئ که قولهم لکه دا قول د دوی یا سارق اللیله اهل الداری ای غله د شپې اهل الدارې د کور والاو سره دا سارق را باندې ډېر بد لګي دا ټوکې ډېر بې غیرته کار دی سرقه که نه نر سړی خو مخامخ راشي که نه نری سه نو دلته سارق صيغه د اسم فاعل دا مضاف شوی د ضرب ته اتساعا نو د مالک یوم الدین بیا مفعول شی دی چې یوم الدین مفعول معمول نشو و معناه معنی دا ده ملک الامور یوم الدین نو اسم فاعل په معنا د چا سره اسم فاعل په معنا د چا سره ماضی سره بس ملک الامور یوم الدین مالک دی د کارونو په ورځ د جزا نو معمول امور دی هغه نه دی ذکر شوی نه اضافت لفظي نشو پې پوه شئ علی طریقة ونادا اصحاب الجنه دا دفع دی اعتراض ده خلاصه د اعتراض دار چې ملکه چې بیا ماضي شنو معنا دار چې د قیامت د ورځې مالک شوی دی او لا قیامت ورځ خو راغلی نه ده کنه نو جواب دار چې کم کار کې اخبار د واجب الوجود دی اخبار د الله د باری هغه متحقق الوقوع
په تحقق وقوع کې د هغې نه تعبیر کوي په ماضي سره. علی طریقة ونادى اصحاب الجنه، ونادى اصحاب الجنه، جنتیان به آواز وکي او تعبیر ته په نادا سره کړی د آواز متحقق الوقوع دی، نو ځکه ته تعبیر په ماضي سره کړی لکه ماضي چې څنګه متحقق الوقوع دی. دا یو جواب شو چې مالک یوم الدین کې دا اضافت لفظي نه دی ځکه صيغه د صفت مضاف معمول ته نه ده. په پوښتنه یو جواب. دویم جواب، د دویم جواب خلاصه دا ده چې مالک یوم الدین کې دلته صيغه د صفت اسم فاعل چې مضاف معمول ته او اضافت لفظي وي، په هغې کې شرط دا چې اسم فاعل به په معنا د حال او استقبال سره وي. په پوښتنه دا ده که نه ده؟ او دلته صفات د الله تعالی الله ته ثابت دي په طریقې د استمرار سره. چې استمرار شو اضافت لفظي نشته. ګورئ، او له الملک یا دته ملک ثابت دی په دې ورځ کې علی وجه الاستمرار په طریقې د استمرار سره. دا ولې داسې تاویلونه کوو؟ لتكون الاضافة حقیقیة، چې دا اضافت حقیقي شي. معدة لوقوع صفة للمعرفة، چې برابرونکی شي دې ته چې دا واقع شي صفت د معرفې. اوس پې پوه شئ؟ نو دین په معنا د چا سره؟ جزا سره. یوم الدین یوم الجزا. وقیل چاویلی دی الدین الشریعت توایی، وقیل چاویلی دی الطاعت دین طاعت توایی. مالک چې جزا شي، دین په معنا د جزا شي. مالک یوم الدین، مالک د ورځې د جزا دی، نو قیامت ورځ د جزا ورځ ده. که شریعت چې نو بیا معنا نه صحیح کېږي. معنا به داسې چې مالک یوم الشریعت، د شریعت د ورځې مالک دی. او قیامت ته خو شریعت چرته نه دی راغلی که نه. یا مالک یوم الطاعت، د عبادت د ورځې مالک دی، او د قیامت ورځ خو د عبادت ورځ نه ده که نه. بیا جزا جواب کوي بیا به چې دین په معنا د شریعت یا طاعت سره شي، نو عبارت کې به مضاف پټي. تقدیر د عبارت به داسې شي مالک یوم جزاء الدین، مالک یوم جزاء الشریعه، مالک د ورځې د جزا د شریعت دی، مالک د ورځې د جزا د طاعت دی. اوس پې پوه شئ؟ نه په جزا به ورسره وباسي. وتخصیص اليوم بالاضافه، دا څلورم بحث دی. مالک یوم ته ولې مضاف کو او تخصیص د یوم په اضافت سره؟ اما لتعظیم، یا د تعظیم د پاره د ورځې تعظیم کوي. او ورځ ډېره لویه ورځ ده ځکه الله مالک دی. او لتفردی تعالی، یا د دې وجې نه چې الله متفرد دی بنفوذ الامر، په جاری کولو د حکم فيه په دې کې. په دې کې به د بل چا فیصلې نه چلیږي، صرف او صرف د الله فیصلې به چلیږي. پې پوښتئ؟ و اجراء هذه الاوصاف، څلورم بحث کې دا دویمه خبره، دا څلور صفتونه دلته د الله ولې ذکر کړل، د دې مناسبت څه دی؟ و اجراء هذه الاوصاف علی الله تعالی، جاری کول د دغې اوصافو په الله تعالی باندې. کم صفتونه؟ من کونه موجدا للعالمین ربا لهم، چې موجد د مخلوقات دی او رب د هغوی دی. دا موجد او ربوبیت د رب العالمین نه معلومیږي. موجد هم ته معلومیږي چې موجد دی، ځکه چا تربیت چې کوي نو هغه مخکې وجود غواړي که نه. موجد هم الله دی او رب هم الله دی، دا د رب العالمین نه معلومیږي. منعما علیهم، منعم دی په دوی باندې بالنعم کلها، ټولو نعمتونو سره. ظاهرها و باطنها، ښکاره نعمتونه او باطن نعمتونه، عاجل نعمتونه و عاجل نعمتونه. دا رحمان او رحیم شه. مالک لامورهم، مالک دی د کارونو د یوم الثواب والعقاب، د ثواب او د عذاب په ورځ باندې. مالک یوم الدین ته پکې اشاره وشوه. دا ولې دا صفات خدای باندې ولې داسې جاری کړ؟ دې ترتیب کې فایده څه ده؟ للدلالة علی انه الحقیق بالحمد، چې دلالت وکړي په دې خبره باندې چې الله حقیق بالحمد دی، لایق په حمد دی. لا احد احق به منه، هیڅوک نشته چې حقدار په حمد سره منه د الله نه. بل لا یستحقو علی الحقیقت، بلکې مستحق د حمد نه دی هیڅوک په حقیقت کې سوا ما سوا د الله نه. ولی؟ فإن ترتب الحکم،
ځکه حکم مرتب شو چې ثبوت د وصف دی دا حکم مرتب شو علی الوصف په وصف باندې پوه شئ حکم چې ثبوت د حمد الله لره دا جاری شه په الله باندې په هغه الله باندې چې هغه متصف دی په صفاتو نو یشعرو دا گاهی ورکوي بعلیتی په علتوب د دغه وصف سره لهو د دې حکم د پاره چې دا وصف د دې حکم د پاره علت دی په پوښتنه کې نه ځای پوي ګورئ الحمدلله ټول صفاتونه الله لره دي الله معنا هغه ذات چې خلق کې پیدا کړی دي نو څوک به سوال کوي چې خلق کې پیدا کړی دي نو پریخي دي که نه شاته نگرانیم کوي نو بیا ورپسې وایي رب العالمین تربیت او نگرانیم کوي پې پوښتئ څنګه تربیت کوي الرحمن نعمتونه ورکوي که نه پې پوښتئ الرحیم نعمتونه آخرت کې هم ورکوي او دنیا کې هم نو بیا د دې نعمتونو تپوس به تې کوي که نه به یې تې کوي خوري او سکي او حساب به نه مني که نه شاته به حسابي مالک یوم الدین نه حساب به مي اوس پې پوه شئ نو په رب العالمین کې ربوبیت ته اشاره ده د هغه مخلوق چې کوم الحمدلله کې خالقیت د الله ثابت شي رحمان او رحیم کې د انعاماتو ذکر دی د تربیې تصویر ذکر کوي او مالک یوم الدین کې د انعاماتو د تپوس لتسألن یومئذ عن النعیم نعمتونو به تپوس کیږي که نه وللاشعار بلیا گاهی ورکړه من طریق المفهوم د مفهوم د لارې د مفهوم مخالف د لارې اعلی د دې خبرې ان من لم يتصف بتلك الصفات څوک متصف نه په دغه صفتونو لا يستاهل اهل نه دی لان يحمد چې دغه حمد بیان شي فضلا عن ان يعبد دا خو لري خبره ده چې دغه عبادت دی وشي ليكون الدليل على ما بعده چې دا دلیل شي په ما بعد باندې ما بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین دی مستحق د عبادت هغه څوک دی چې دا چا کې دا صفات موجود دي صفات کې چې نه دي موجود نو مستحق د حمد هم نه دی نو عبادت خو ډېره لویه خبره ده فالوصف الاول اولنې وصف چې ربوبیت وصف دی لبیان ما هو الموجب للحمد د بیان د هغه څه دپاره دی چې څه موجب د حمد دی چې وهو الایجاد دی و تربیه ده په وصف اول کې موجب د هم بیان شو چې ایجاد او تربیه ده خدای هم ځکه پکار دی چې مونږ یې پیدا کړي او زمونږ تربیه کوي والثاني والثالث او دویم او دریم رحمان او رحیم للدلالت چې دلالت وکړي اعلی په دې خبره انه متفضل بذلک چې خدای مهرباني کوي په دې باندې مختار فيه مختار دی په دې نعمو کې لیس من یصدر منه دا نعمتونه نه صادریږي د الله نه لیجاب بذات دی ایجاب بذات نه لکه فلاسفه چې وایي الله فاعل بالاجاب او بالاستقرار نه دی بلکې بالاختیار دی او وجوب علی یا په د باندې واجب دی لکه معتزله چې وایي د سم نه ده چې د باندې مدوا نعمت کوي نعمتونه ورکوي په طریقې د تفضل سره قضیه بسوابق الاعمال دې لپاره چې فیصله په مخکې عملونو سره وشي نعمتونه ځکه ورکوي چې مخکې عملونه ذکر شوي دي حتی یستحق بالحمد تر دې پورې چې مستحق شي په دې باندې د حمد والرابع څلورم صفت چې مالک یوم الدین دی لتحقیق الاختصاص د ثابتولو د اختصاص دپاره دي فإنه مما لا يقبل الشرکت ځکه د هغه څه دي چې شرکت نه قبلی پی په هغې کې دا داسې صفت دی چې شرکت پکې نشته وتضمین الوعد للحامدین او په مالک یوم الدین متضمن دی وعد لره د حامدینو چې څوک د خدای صفت کوي هغوی ته وعد دی وعد پیژنئ ښه وعده ده چې تاسو ته به بدله درکول کېږي والوعید دی للمورزین چې څوک هم نه کوي هم نه کوونکو ته پکې وعید دی وعید خو خلکو ته وعد بشارت او بدو خلکو ته وعید تخویف بس